عزتمنو مسلمانانو ورونو، د سیرت سلسله وار بیانونه بیانېدل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مکی دور دی او د حق او د باطل معرکه دا د ابتدا نه را روانه ده چې کله نه الله جل جلاله انسان په دې دنیا کې پیدا کړی دی نو حق هم شته او د حق په مقابله کې باطل هم شته. او چې څنګه موسی علیه السلام د الله پیغمبر دی نو دغسې د موسی علیه السلام په مقابله کې د الله دشمن فرعون هم شته. چې څنګه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خاتم النبیین سید الرسل افضل البشر دی نو دغسې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د فرعون موسی نه سخترین کافر ابو جهل هم شته. د کافرو دشمنی د اسلام سره د مسلمانانو سره د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره داوا او دا دنیا یو میدان دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې کافر په مختلفو قسمونو کې یو هغه چې هغوی د اسلام سره سخته مقابله و سخت دشمنان او یو هغه کافرو چې په کفر او شرک باندې وو خو خپل ځان سره او خپل عقیدې سره او خپل نظریې سره کار داسې کسانو ته الله جل شانه د ایمان توفیق ورکو بیا او بیا په دې کافرو کې چې کوم دشمنانو دې کې بیا مختلف جماعتونه چا به د اسلام خلاف منصوبې کولې مشران او سرداران چا به هغه منصوبې هغه مشورې عملي کولې چا به د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره استهزاء او تمسخر او مسخرې او ټټوبې کولې او دین اسلام پورې دغه دشمنانو تذکره او خصوصا په دې کې چې کوم سردارانو د هغوی بیان تاسو ته په تېرو جمعو کې شروع شوی او بیانېدو سر فهرست په دې کې د ابو جهل تذکره شوې ده د ابو لهب تذکره شوې ده د هغه د اسلام او د پیغمبر اسلام سره دشمنیانې او بیا امیه ابن خلف تذکره شوې ده. ابی ابن خلف دا د امیه ابن خلف رورو او دا هم د مکې په سردارانو کې دی په مشرکینو کې ده به هم د خپل رور په نقش قدم باندې په پل باندې روانو او چې کوم قسم دشمنی کې کوم حرکت کول شو هغه به کولو کاغه به ټټوبې او مسخرې وي په دین پورې یا به هغه به اعتراضات او جوابات یا به چاته ایذا اذیت او ضرر رسولو نو دا ابی ابن خلف هم په هغې کې پیش د ټولو نه وړاندې یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مخې ته رالو او یو ډوکی راواغشتو چې هغه ډوکی د ډیر زوړوالي د وجه نه روست شوی هغه روس ډوکی راواغشتو په دې لاس کې داسې چوري کو او داسې بیا په هوا کې داسې د هغې هغه ذرې والوزولې پوکې ورکو نو بیا وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چې ته وې د قبر نه به خلک ژوندي کېږي نو دا به هم بیا خدای ژوندی کوي دا به څنګه ژوندی کېږي بیا قرآن کریم کې الله جل جلاله آیات نازل کړل چې هغه د راتلونکي دنیا ټول نسل لپاره دي خو د دې کافر په دې موقع په جواب کې نازل کړل وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم سورة یاسین آخری آیات اللہ جل جلالہ فرمائیں وضرب لنا مثلا ونسي خلقه
قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. ده زمون ببارک مثالونه بیانې. دا کافر الله جل جلاله فرمایي په خپل کلام کې دا کافر زمون د بار مثالونه بیانې. ونسي خلقه او د خپل پیدائش هیر شو. د دنیا ته څنګه راغلی و؟ دا خو ډوکې شته او دا غي ذرات شته. د چې کله نو د نس نمونګه او د عدم نمونګه وجود ترا وستو نو د خپل ځان هیر کو چې د څنګه راغلی دی. ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. دی وی من يحيي العظام چې دا ډوکې وسنګ ژوندۍ کوي، څوک به ژوندۍ کوي. وهي رميم حالانکه دا ډوکې ټول زاړه شوي دي. قل يحييها الذي انشأها اول مره. تو توای چې دا به هغه ذات ژوندۍ کوي چې چا ډومبي ځل باندې پیدا کړی. ابتدا نه چې چا پیدا کړو نو دغه وجود نو د سره خاورم نو واډو کې نو هیڅ شي نو پوسټ نو. او بیا الله جل جلاله پیدا کو وهو بكل خلق عليم. او هغه په هر مخلوق باندې پوي دی. هر یو شی زغه پیدا کول شي بغیر ماده نه پیدا کول شي. الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا. دا هغه ذات ته چې تاسو د پاره د شنه ونې نه اور پیدا کو. د شنه ونې نه اور. کوم ذات چې د شنه ونې نه اور پیدا کولای شي نو هغه به د انسان هم بیا پیدا کی. هغه به هر څه باندې قادر دی. د شنه ونې نه اور پیدا کولو مطلب حضرات مفسرین مختلف بیانوي. بعضی وایي چې په عربو کې یو ونه ده او هغه شنه اور ته پیدا کیږي چې څه شی وسره اونخلي. مونږ سره د سبق په دوران کې یو مرګره د ساوث افریقی نیو کاسل هغه مونږ ته ناشنا حالات د افریقې د ځنګلو بیانول. نو وی چې داسې ونشته د افریقې په ځنګل کې چې تشه لکړې به پزمکه پرتی وي نو د سړی به دا ګمان کیږي چې دا لرګي دي پزمکه پراته دي. خو چې پاغه باندې څنګه یو حیوان او جاندار شی تیریږي نو هغه لرګي به په خو شنه غیر شبیر راون شي او دغه شی دا حیوان به په منځ کې راګیر کی بیا به یوخري بیا به تتلې نشي. د دې لکړو مونډ یو وي او دا خوري وي. سړی پیدا ګمان کوي چې دا بغیر پانی لرګي دی او ویداس وی بازی ونی دا سیدی چې دا غي نیلی لکه د بړ د ونی په شان جړې راخته شوی دي. خو دا غي سره چې زیروح حیوان زناور وي که انسان وي څه فاصله کې تیر شي نو هغه کرنٹ ور کوي. نو دغه جړلې چې کوم بینو لکه د مغناطیس په شان یو خاص فاصله ده چې هغه ته نږدې راشي نو دا ورپسې ورټوب کی داسي. نو هغه ساروي سره هغه انسان سره اونخلي چې څنګه اونخلي نو هغه نساوزي هغه سات شارټ ورکی. نو شنونه پکې بجلی. ما ته زما استاد مولانا عبدالحنان صاحب رحمه الله تعالی زما د کلی د مولانا حسین احمد مدنی رحمه الله شاگرد هغه فرمایل د درس په دوران کې چې مونږ به یو ځل د دارالعلوم دیوبند طالبان اوت په هندستان کې یو پارک هغه پارک ته لاړو. نو هغه پارک داسې و چې په هغې کې ناشنا ونې وي مختلف قسم ونې وي پکې د مختلفو علاقو او د هغې خصمانه به ډېر په خیال سره به کوله خرچه به پې کوله زر کثیر به پې خرچ کولو. نو یو ونه مو پکې داسې ولیده چې د هغې د مونډ لاندې یو غار کنستی او بیا سړی ورته ناستو او هغه به اور بلولو د هغې مونډ د لاندې د جړو د لاندې. نو چې اور به بلولو نو ونه به تازه وه چې اور به مړ شو نو ونې پاڼې به مړاوي شوې. دا راته هغې واقع بیانوله لکه څنګه چې د ګاڼۍ کې جوکمار جوک ولي نو کړی پخېږي نو دغسې ونه. نو الله جل شانه د قدرت نه هیڅ بعید نه ده چې هغه په شنه ونه باندې اور ولګوي. حضرت موسی علیه السلام ته الله جل جلاله نبوت ورکولو په شنه ونه باندې اور لګېدو لمبې ته ختې.
موسی علیہ السلام د ساړه د وجنه بیبي ته سخت ضرورت د اور د پاره غوونه تر راغله او چرانو الله جل جلاله پیغمبري ورک. الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا، الله هغه ذات ته چې تاسو ته د شنه ونه اور پیدا کړی. ایو معنی دام د چې ونه شنه او بیا الله جل شانو په قدرت سره او چې هر یو ونه بیا د بلې نو د دې ابی ابن خلف مبارک الله جل شانه دا آیات نازل کړي. دا اعتراضات نن سبا هم کیږي په اسلام باندې، اډو کې راغستل او هغه دا بسنګ دا د خپل ځان باندې قیاس کوي، په خپل ځان قیاس کوي. دا الله جل شانه قدرت، داغه عظمت، داغه لوی، داغه طاقت، داغه اندازه دی فقیر او دی مسکین ته نشته دی، نو د خپل ځان قیاس کوي چې دا بسنګ ژوند کیږي. نو دا خو الله جل جلاله کوي. نن سبا مسلمان کله کله په دین اسلام باندې اعتراضات او سوالات شروع کی، ادبی مسلمان سړی حیران شي چې تا خدای منلې دې ته دا غهر یو خبره منی، نو بیا ستا په ذهن کې اعتراض څنګه راځي؟ دغه ابی ابن خلف په احد کې د قتل شو، مړ شو، او د داسې مړ شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د احد معرکه ډېره سخته وه، په هغې کې 80 کسه مسلمانان هم شهیدان شوي، او هغه جنگ بې ترتیبه شو. په آخر کې د دې طرف نم کافر رالل، دې طرف نم کافر رالل. د مسلمانانو د یو خطا د وجه نه رسول الله صلی الله علیه وسلم په منځ کې راګیر شو، صحابو ته ګیر چا پر حصار واچولو. نو دا ابی ابن خلف د لرې نه په اس باندې را خلاص ووی چې زم ختم کم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یادولو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته صحابه وی چې یا رسول الله ټیټ شي، ابی ابن خلف را روان دی په غلطه اراده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وته فرمایل ماته یو شل را کوي. شل ته مونږ شل وایو، په عربی کې وته رمح وی، رماح او رمح، لوی لرګي وي او نیغه سوکي وي، خلک بیماران مړ کوي. په جنگ کې بدا استعمال ده، د هغه زمانه وسله و. ماته یو شل را کوي. دا ابی ابن خلف را روانو وی چې پرې دی تاسو ته سموي. زمونږ خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم بهادر ډیر زیات، زړور ډیر زیات. بهادری او شجاعت دا د مسلمان صفت ده، بزدلی دا د مسلمان سره نه خایي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم بدعا غوستا، اللهم انی اعوذ بک من الجبن، اے اللہ میں بزدلی سے پناہ مانگتا ہوں، یا اللہ زه د بزدلی نه پناه غواړم. یو ځل په مدینه منوره کې د شپې یو आवाज شو، داسې خوفناک आवाज و، داسې خوفناک چې د دې نه مخکې رستو چا نه اورېدلی دا आवाज، او دومره خوفناک و چې د مدینې بهادر خلک صحابه هغوی په کورونو کې دننه و بهر نه راوتل. وی چې دا څه شی دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم تیاره وه، شپه وه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ابو طلحه رضی الله عنه نه اس واغشت، ورته وایي چې دا اس دې راکړه زر، کیدای شي دې لنډو نږدې ووسه. هغه ورته وایي چې یا رسول الله اس خو راسره شته دی، خو اس مې کجی دی، مزل نشي کولی تیز. ورته یې فرمایل ته یې راکړه زر. نو دغه وخت کې په باندې زین اچولو ته هم سم نشو، او په شاتور باندې په اس د پاسه نبی کریم صلی الله علیه وسلم سور شو، او د ټول مدینه منورې نه داسې یوازې وګرځېدو غیر چاپیر. او رالو ورته وفرمایل خلکو ته لن تراو لن تراو، یریږئ مه یریږئ مه، څه شی نشته. او بیا ابو طلحه ته وایي چې تا خو وایي چې کجی دی تلی نشي، انا وجدناه بحرا، ستا د اس خو مونږ وکتو سم سمندر دی. دا معجزه وه د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې اسې رفتار نشو کولی چې څنګه په هغې سواره شول نو تیز شو. نو بهادر و ډیر زیات. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دا ابی ابن خلف پرېږدئ، مخه ورته پرېږدئ چې دی څه کوي. چې څنګه را نږدې شو نو شل یې ورته داسې کړو، نو په دې سټ باندې ولګېدو، په شل هغه سوکه معمولي غونې ورسره ولګېد. چې څنګه وجنګېده ابی ابن خلف سره سوکه د شل نو چغې کې لکه د اوښ په شان بړېدو. وی قتل یې کړم، ویې وجلم ویې وجلم. نو کافر ورته وایي چې مړه کېږي خو ډېر خلک په جنګ کې، او چې څنګه مسلمانانو همداسې کافر هم جنګېدل، نو د جنګ سره د هغوی واسطه وه. نو وی چې ډېر خلک جنګېږي، لیکن ستا غونې چغه خو چا نه دي والي، دا ته داسې چغې وایې. ورته وایي چې ما ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم نوم یې واغشته چې محمد داسې ګزار را کړی دی
چې دا غي درد او تکلیف په ما باندې دی، ما ته معلوم دی. نو په لار مکې ته روانو، په لار به بړېدو، د مکې په لار اته ورځې مزل دی. نو لاره کې یو ځای ته چې ورسېدو نو هلته کې مړ شو د هغې زخم د وجې. ابی ابن خلف په دې شکل باندې مردار شو. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سخت دشمن. بل کافر عقبه ابن ابي معيط، دا هم په دغه غټو کسانو کې چې براه راست به نبی کریم صلی الله علیه وسلم تنګولو. عقبه ابن ابي معيط یو ځل په ابتدا کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه رالو او ورته وی چې ما ته د خپل کلام واورو ته څه. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په باندې قران پاک شروع کو تلاوت آیات کولو د ناسته. نو دې متاثر شو چې رالو واپس ندی ابی ابن خلف سره چې چا تذکرو شو تاسو ته اوس د سره دوستی و. هغه ته چې پته ولګېده چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه تل د نو وتوي تاسو سره زما ورولي ختمه ده چې تر څو پورې ته تل نه او دې سړی ته په مخ باندې تو ګلی نه. دا ابی ابن ابي معيط لاړو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته په مخ مبارک باندې وتوکل. دا هغه بد قسمت انسان دی. بیا دا غې نه پس دنه چې کوم یو کار کېدو نو سم کار ته نه دی شوی. یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په مړی کې صادر واچول راخکلو او هغه صادر نه په جوړی شي. یو ځل ابو جهل اعلان وکړ چې څوک شته دی په فلان کې محله کې او خلل شوی دی چې دا غیر لره راړي او د دې سړی په ملای کې دي چې کله د سجدي ته لاړ شي. ابو جهل وی بخاری شریف کې حدیث دی. عقبه ابن ابي معيط وی چې دا کار بزکم. بعضی سړی په ښه کار کې تور وږي او بعضی بدبخت او شقی القلب په بد کار کې تور وږي. هغه انتهایی ذلت وي، رسوایی وي. په قران کریم کې د فرعون تذکرہ مشته او په قران کې د انبیاء کرامو ذکر او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تذکرہ مشته. خو صرف ذکر دا باعث د فضیلت نه دی چې خطرې کې سره د چا تعریف وشي او ذکر وشي. دا باعث د فضیلت چې په بد توګه سوګیات شي نو دا د همیشه ذلت او رسوایی ده. دغه عقبه ابن ابي معيط د لاړو غلره راړو او رسول الله صلی الله علیه وسلم خانه کعبه سره په مز ولاړو ځان ته چې څنګه سجدي ته لاړ نو دی شقی القلب باندې غلره په وګو وته کې او غصخاو باغې کې د دنیا غندونه هغه په سره جمع کړو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه دغه غن لور بیبی حضرت فاطمه رضی الله عنها هغه بچي وجینې و هغه رااله هغه ته نراخ کړ. به بد دعا وکړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی کافر ته. دا عقبه ابن ابي معيط د په بدر کې په قیدیانو کې چې د بدر کې ابو جهل مړ شو، امیہ ابن خلف مړ شو، دا ټول مړ شول. نو دا عقبه ابن ابي معيط په قیدیانو کې د پلار کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چونکی وکتل چې د استهزاء او تمسخر په اسلام پورې پیغمبر اسلام پورې ډیره کړی و. نبی کریم صلی الله علیه وسلم امر وکړ چې ختم کړي، پلار کې قتل شو. او عجیب دا چې الله جل شانه تقسیم دی. الله پاک د مړی نه ژوندې پیدا کوي، د ژوندې نه مړی پیدا کوي. د دې عقبه ابن ابي معيط لور ام کلثوم رضی الله عنها دا صحابیه ده، دا صحابیه ده او د دې د اسلام راړو ناشنا واقعه ده. په شپږمه هجری کې چې کله صلح حدیبیه وشوه نو دا د مکه مکرمه نه روانه شوه مدینه منورې ته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ځان رسول معاهده دا شی و چې زمون کوم کس تاسو څخه راشي تاسو به واپس کوئ او چې تاسو کس مونږ څخه راشي کافر وي نو مونږ به تاسو نه واپس کوو. صحابه باندې دا معاهده او دا روغه او دا مصالحه ډیر غټ بوجو عجیب ده. دا ټول سراسر ذلت رسوایی ده چې مونږ سړی بدای نه واپس کوي او د دې سړی چې مونږ څخه راشي مونږ یې واپس کوو. بهر حال دا تفصیلی واقعه د حدیبیه نو پاره کې زنانه راغلي وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم زنانه واپس نکي. بعض حضرات وی یو وجه داوا چې پاغه روغه کې او پاغه کاغذ کې د زنانه وضاحت نو د سړو صرف. او دویم وجه دا چې الله جل شانه آیات د قران پاک نه نازل کړي. یا ایها النبی اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على الا يشركن بالله شيئا
نو دینه بیعت واخله چې کله دا زنانه راشي، او بل لا چې کله د کافرو زنانه راشي نو د دې امتحان واخله. فامتحنوهن، امتحان به تیغشتو چې ستاسو مقصد دی. هجرت چې کړي دی د الله لپاره دی کړي دی، د الله د رسول لپاره دی کړي دی، د دین اسلام لپاره دی کړي دی، او کنا د وطن لپاره دی کړي دی، د ځمکې لپاره دی کړي دی، د خاوند لپاره دی کړي دی، یا خپل زوړ خاوند نه خو داغه د وجه نه راغلی، کچره د دنیا لپاره او بیا به واپس او کچره د الله لپاره بونه بیا به واغشت. نو د دینوم د ام کلثوم رضی الله عنها دا چې مدینه منوره ته ورسېدنو ورپسې فورن ورونه رالل. د یو نوم دی عماره او د بل نوم دی ولید. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي چې دا زمون خور راغلی دا مونږ ته واپس کړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وتو فرمایل چې دا الله حکم دا دی او چې څنګه هغه دا اوریدل نو هغه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې یا رسول الله رونه هو کافرو، یا رسول الله تاسو ما دی ته واپس کوي، دا هو مشرک دی، دا هو کافر دی، دای به ما فتنه کې مبتلا کی، دای به ما د ایمان نه واړی، ما ایمان قبول کړی دی یا رسول الله، ما دی ته واپس مور. نبی کریم صلی الله علیه وسلم واپس نک. دغه بیبي ام کلثوم رضی الله عنها زید ابن حارثه سره نکاح وکړه په غزوه موته کې شهید شو. بیا وسره حضرت زبیر ابن عوام رضی الله عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ترور زوی هغه په نکاح واغشت. لن سبا چې کونډه شي نو بعضی کورونو کې بعضی خاندانونو کې دا رواج چې جنې ناس ته ایسو کې په نکاح نه اخلي او دا عار او شرم او بیغور غني د خپل ځان لپاره. دا ظلم دی. کچری جنې او خزه نکاح نه کوي ٹھیک تا، او کاغه د رواج د وجه نه کوي نو رواج ماتول بکار دي. په حیا په پردې سره دا بل ته نکاح کېدی شي. دغه ام کلثوم رضی الله عنها زید ابن حارثه شهید شو نو حضرت زبیر رضی الله عنه په نکاح واغشت. حضرت زبیر رضی الله عنه نه پس عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه په نکاح واغشت. د حضرت زبیر نه یو لور شو حضرت زینب دا غینو. عبدالرحمن ابن عوف نے زوی و شو حمید ابن عبدالرحمن چې د احادیث مشهور محدث دی راوی دی. د عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه جلیل القدر صحابی زوی دی. صحیح بخاری کی ته حدیث روایت دا دی بچی دی. نو پلار یو شان او لوري بل شان، تقسیم دی د الله جل شانه. یو شاعر په عربی کې وایي ما ته اشعار نه دی او مفهوم دا دی چې د سامری د موسی علی السلام په زمانه کې چې او سامری دا غنم موسی او سامری لقب او د موسی علی السلام پیغمبر نوم هم موسی او د فرعون د موسی علی السلام د پیغمبر تربیت د فرعون په کور کې شوی تاسو ته پته ده، او د سامری تربیت دا په غره کې شوی او پسمسه کې په غار کې د چې کله پیدا شو نو مور غرزول او په غار کې د فرعون د يرنه او تربیت چا کړو الله پاک براه راست او څنګه شوی اوسې براتله لنګا او دی ماشوم ته بیته په خله کې ورکو د به پي وسکل او جبرئیل علیہ السلام براتلو او هغه خبره غشت او باز یو چې جبرئیل علیہ السلام وته غوته ورکنو دا غوته نه په جاری شول نو دیو په دې شکل د تربیت کې نو دغه کس اشاعر وی فموسی الذی رباه جبرئیل کافر وموسی الذی رباه فرعون مرسل. هغه موسی چې جبرئیل تربیت کړو کافر شو او هغه موسی چې فرعون تربیت کړو هغه مرسل پیغمبر دی د الله. دا د الله تقسیم دی چې په قسمت کې هدایت لیکلي. نو عقبہ ابن ابي معيط دا هم د اسلام په دشمنانو کې د پیغمبر اسلام په دشمنانو کې سخت کافر د مکه په سردارانو کې. دریم ولید ابن مغیره. ولید غټ سردار د مکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره استهزاء او تمسخر او خندا او ټټوبې به ډېری کولې. دی ځل خبرو کا وی چې عجیب ده چې پیغمبر خدای جوړول نو محمد صلی الله علیه وسلم یې جوړول. حالانکه زه د مکه مشرم د مکه په سردارانو کې غټ سردار مالدار او خيار او ابو مسعود ثقفی غل طائف غټ سړی دی. نو
په موږ دواړو باندې دا پیغمبري ولې نازل ده. لولا انزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، لولا انزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، دا قرآن د دې دوو خاریو په غټو کسانو باندې ولې نازلې دو. رجل من القريتين عظيم، یو غټ سړی ځان یاد کو او د خار نه مراد مکه ده، او یو غټ سړی ابو مسعود ثقفی یاد کو د خار نه مراد طائف ته، او طائف د مکه مکرمه نه 90 کیلومتره کې پروت دی. په پکار دا دی چې پیغمبري نازلې ده نو هغه په مونږ باندې په ما باندې به وحی راغلی وي یا به ابو مسعود باندې راغلی وي، نو په د باندې څنګه رااله؟ د خپل پلار نه یتیم پاتې شوی. قرآن کریم کې الله جل شانه فوراً الله پاک دی آیت پسې فرمایي اهم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا. آیا دی استاد رب پروردگار رحمت او مهربانی دی تقسیمای؟ دا نبوت او رسالت خدا الله رحم دی، دا د الله رحمت ته مهربانی دی چې چاته خدای ورکی، دا خو الله پاک تقسیمای. یو پیغمبر جوړ کی بل جوړ نه کی، دنیا خلق پری دی یو کس پیغمبر جوړ کی، الله جل شانه ته خپته ده. نو نبوت رحمت ته دا الله تقسیمای. آیا دا نبوت دی تقسیمای چې دی وی فلان کې پیغمبر او ډنګړې پیغمبر؟ نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا، دا خو پیغمبری ده، د دنیا روټي او رزق مونږ په دای کې تقسیمو. الله جل شانه فرمای چې دا مسکین خو ځان ته روټي نشي پیدا کوله، دا غلا الله جل جلاله د زمکه نظر غنی، دا چې خدای پاک بند کې الیاذ بالله هغه ورځ د مونږ ته الله نه خي. په زمانہ کې په دې تاریخ کې تاسو ادوار مختلف وګورئ، قحطون راغلي دي، قحط، مال، سرزر، سپینزر، جواهرات دا بو سرو، لیکن پاو اڑ به چتن نشل پیدا کوله. دا بو سرو دا ورش خلقو بدا سے شاهزادګۍ بوي د یمن دا واقعات راځي په دې مجمع کې به دا قیمتي کانی شو چې نن سبا یو کانی نن سبا ما ته په مسجد نبوي کې ناستم، یو کس چې کوم دنو تذکرو کما ته رالو دعا راتاو کا نو ما وته څه چل نو نور مشکلات ذکر کله غوي چې یو کانی دیغه خرصوم نه خرسيږي په سود غشته په 45 لاک باندې، په 45 لاک باندې یو کانی غشته نو دومره خو ما ته پته ده. اوس پته لګینه چې دینه مخ کې کانی قیمتي سمره شته او په مجمع کې کانی ګرځول جواهرات وچ ما ته د سوق روټي راکی، یو سیر اڑ دی راکی دې په وس کې دا وته ورکوم، سیر اڑو ورکول ولا سوقنو، دا خو الله جل جلاله په دې علاقې کې دا غنم کړل کېږي، د دې علاقې د خلک بناسي زمونږ رونه، زه په دې باندې خپکهږم چې دلته کې غنم وکړي فصل نو به د میخو والا په فارم باندې خرڅ کې غي ویری وي. دا د الله جل شانه عظیم نعمت ده. میخه خو په شوتل باندې گزاره کولې شي، په ګوتاو باندې گزاره کولې شي، په ګډ کوتره باندې گزاره کولې شي. غنم د الله جل شانه یو داسې نعمت ده چې د دنیا هر یو کس ته د ضرورت ده چې ته د غنم فصل په وګي باندې راشي تا خرڅ کې. نه دا خو د انسان لپاره پرې خپل پکار دي. به هر حال ارز می دا کولو چې الله جل شانه فرمایي نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا، ہم دنیا کا رزق اور دنیا کی روزی ان کے درمیان ہم تقسیم کرتے ہیں. دا همونگا تقسیمو. نو نبوت اور رسالت دی تقسیم ہے. نبوت اور رسالت زما عزتمند آغا پا مال نرازی، آغا پا منصب نرازی، آغا پا بادشاہی و حکومت نرازی، آغا پا سرداری و ریاست نرازی، آغا دا اللہ جل جلالہ پا انتخاب رازی چې دا الله چاته خوښه شي غته ورکی. خو دومره ده چې چاته الله جل شانو نبوت ورکړي هغه په خپل زمانه کې انتهایی متورع، تقوادار او انتهایی صادق سړی وي. داغه په صلاحیتونو صفاتو کې مخکې څوک ني. زمونږ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې بیا د اخلاق خو اخلاق ختم شي دا سی وی، لیکن کیږي د خدای په انتخاب سره. الله جل شانه د چا مال ته نه ګوري، د چا بادشاہي ته نه ګوري، د چا وزارت ته نه ګوري، د چا صدارت ته نه ګوري. قران کریم کې واقعا ده چې یو ځل دغه ابو جهل، دغه ولید، دغه امیہ، دا مختلف سرداران جمع شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ترالل
اورال وتوی چې مونږ ته د خپل کلام لغونه وارو مونږ په سوچ کو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډیر خوشحال شو چې دا خلک په دې باندې سوچو کې د دې مطلب دا دی کچره زړه ته قران پاک پرې وته مسلمانان بشي او چې دای مسلمانان شول نو هر یو کس پسې شاته غټ قوم دی دا خلک ټول مسلمانان شي. نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خدا غوستل نو هغه ته کامل متوجه شو چې دای سوي سوالات دغه جوابات پدې کې ناسا پدې گفتگو کې او دې خبرو اترو په منځ کې یو نابینا صحابي دی ورن غرالو عبد الله ابن ام مکتوم رضی الله عنه پستر ګړون دی مؤذن دی فقیر صحابي دی دیرالو چې دیرالو نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو ولاړ دی په ولاړ ته پوس کوي چې سړی ورن وی هغه ته پته نه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غي د خبرو په منځ کې چې تاسو کو نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دې خفشو چې دی عبد الله ابن ام مکتوم چې دا تاسو بل وخت کړي نو خبره ځکه چې دغه وخت کې ما سره دا سرداران راغلي ناس دی دوی ته خبره کوم کې دي چې دوی مسلمانان شي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا غ په سوال باندې په تاسو باندې بد وګڼل خدا بد ګڼلې په مختلفو قسمونو ګوري یاد ساتي ښا. نن سبا یو فقیر سړی یو خان او نواب تلاړ شنو بد ګڼي چې دا فقیر دلته ودرالو. رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه په فقر باندې بد نه دی ګڼلی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم داغه پړوندوالي باندې بد نه دی ګڼلی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې بد نه دی ګڼلی چې داغه حیثیت په معاشره کې نو. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې بد وګڼل په دې چې دا سرداران مسلمانان شنو ډیر خلک به اسلام قبول کړي په دې باندې بد وګڼل. مخبل په لواړلو نبی کریم صلی الله علیه وسلم او پدې کې هغه ته جواب ورنکو نو الله جل شانه آیات نازل کړ سوره عبس پاغه کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم تزورنا وک الله پاک عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكر. عبس خطول د غایب صيغه د خطاب ندي اول په ابتدا کې عبس وتولى عبس تندې تریو کو وتولى اعراض یو کو مخه وګرځول ان جاءه الاعمى زکه چې وړوند سحرا وما يدريك لعله يزكى سپتر ذات کته راډون چې کوم دینو د سوالو کې ود سره غ پاک شي زړې پاک شي تزکیه دا غوش دغه یو سړی چې د پاک شي داتا د لپاره قیمتي دي د غټ سرداران لري او یذکر فتنفعه الذکر یا هغه ته نصیحت یا وته نصیحتو کې هغه ته نصیحت فایده ورکي. دین معلومه شو چې کوم کس تاسو د هدایت او د اصلاح په خیال راځي او بل کس ته یو غټ سړی د خوغه اعتراضات کوي سوالات کوي او داغه اسلام مشکوک ته چې او داغه هدایت مشکوک ته د کوم سړی چې هدایت یقیني دی اجز سړی دی فقیر سړی دی د یو مسلې ته نه تاسو کې دی وړاندې کا بل رستو رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې صورت کې نازل نو بیا چې بکله دا ابن ام مکتوم رالو حالانکه محمد رسول الله پټول مخلوق په الله باندې ډیر ګران لیکن سره د دی الله جل شانو الله خو الله دی هغه خدای دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته داسې سخت الفاظ بیا چې عبد الله ابن ام مکتوم رالو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به ډیر انتهایی اکرام کولو روند پسترو عرض می دا کولو چې نبوت دا په غټوالی نه دی په غنا نه دی په وزارت نه دی په صدارت نه دی په سیادت نه دی په سرداری باندې نه دی چې ته د قوم مشر نه ځکه نو دا ولید ابن مغیره دا کافر هغه بداوی چې قران نازل دی نو په موږ باندې نازل شوی نو قران کریم کې دا آیات نازل شو چې ما ستاسو په وړاندې تلاوت دغه ولید رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یوزل جبرئیل رالو د یو کافر نمی واغشت وی کفیت عن فلان کفیت عن فلان د فلان کې نستا کفایت کړي شو باس هغه ته ضرورت نشته بس ته داغه نه بچ. نو بیا په دې کې یو کس په مختلفو طریقو سره مړ شوی دا ولید ابن مغیره
د ځان ته سوي یو ځل روانو په لار باندې، نو د چا غشی پروتو، د هغې غشي د څوکې سره د خپه وجنګېده، هغې نه یې خپه وپړسېده او خپه یې داسې شوه لکه د میچنې پل، د هغې نه بیا مړ شو، مردار شو. یو بل کافر دی نضر ابن حارث. نضر ابن حارث دام د مکې په سردارانو کې دی، او دا نضر ابن حارث هغه کس دی چې د به تجارت کولو نه دی به فارس ته ډېر تلو. هغه زمانه کې دوه غټې علاقې وې، یو روم او یو فارس. د ایران علاقه، د عراق علاقه، د شام شمالي چې څومره علاقې دي دا ټولې په فارس کې داخله وي. ایران او زمونږ د علاقه ټول په فارس کې داخله. د دې نه بیا چې اخوا شوې نو بیا هندو، دا پخوانی علاقې دي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په وخت کې و د هغې نه مخکې نو دی به فارس ته تلو او هلته نه به تجارتي مال به وړو راړو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم کلام یې واورېدو او خپل قوم ته کافرو ته رالو، او دغه نضر ابن حارث ورته وایي چې تاسو وایي چې دا کاهن دی، زه کهانت پیژنم، کاهن نه دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یادولو، تاسو وایي چې دا شاعر دی، زه د شعر د رج هر یو جملې نه واقفم، دا شعر نه دی. تاسو وایي چې دا مجنون دی، زه لیونتوب پیژنم چې مجنون څه ته وایي. د په ټول عمر کې دروغ نه دی ویلي، لیکن سره د دې چې زړه دا گواهی ورکوله لیکن ایمان را نړو، الټه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دشمنی شروع کړه. او دشمنی داسې شروع کړه چې یو ځل د فارس نه د رستم او د اسفندیار د هغې کتابونه او د هغې واقعات راړل، هغه ځان سره راړل، هغه کیسې او د مکې خلکو ته به وی او ډمه یې غشتي وه. ډمه مجلس به ګرم کو، په هغې کې به شراب نوشي کېده، په هغې کې به دا ډمه ګډېده او په هغې کې به دا کیسې ویلې کېدې د دې فارس د بادشاهانو. به خلکو ته وی چې راشئ تاسو ته محمد صلی الله علیه وسلم هغه د قوم عاد او د قوم سمود واقعات بیانوي چې هغې سره دا وشول، هغې سره دا وشول، عذابونه ته بیانوي. تاسو راشئ زما دا کیسې واورئ چې دا مزېدارې دي که هغه مزېدارې دي. او بیا به وی چې تاسو ته هغه وایي چې دا کوئ دا کوئ دا کوئ، مختلف مشقتونه که مو پرې باسي، مزونه کوئ، دا کوئ، جهادونه کوئ. نو دا مجلس وګورئ، دا څومره خوندور مجلس دی. نو شراب نوشي به پکې ډمه به کړېده، نو د انسان نفس خو دې طرف ته مایله کي. نو په دې طریقه باندې به خلق نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره نه پرېښول. یو زمانه کې اوس نن سبا بل شان حال دی او مخکې بل شان حال. د دې ټي وي دا دور چې لا نور راغلی، د نن نه تقریبا 80 کاله 80 کاله مخکې په حجرو کې به کیسې ویلې کېدې، همدغه د ایران د بادشاهانو کیسې به ویلې کېدې. یو کس چې څوک به پړنې والا نو هغه به ویلي، نورو به ورته غوږ ایښی و. موږ ته به والد صاحب دا واقعات بیانول. هغه زمانه کې ریډیو نو او ریډیو بیا خال خال پیدا شو، دا ټي وي دا سیزونه نو دا کیسې به خلکو اورېدې، همدغه د ایران د بادشاهانو خبرې به وې پکې، په هغې به وخت ضایع کېدو، هغې به ورته خوند ورکول. نن سبا هماغه یهود نصارا د اسلام دشمنان بیا ټي وي راووتو. اوس د ټي وي نه خبره کوم ځای ته لاړه چې د هر یو سړي په جیب کې ټي وي پروت دی، په موبایل سره فوراً چې کوم دی نو انټرنیټ کنیکټ کی او د هغې نه چې څه د خوښۍ هغه څیزونه. همدغه د نضر ابن حارث اتباع ده په دې کې، د نضر ابن حارث د دې کافر او مشرک اتباع ده. تا د اسلام نه منې کوي. نن سبا نوجوان نسل دغه شی د اصلاح نه پاتې کوي، د اصلاحي مجالسو نه پاتې کوي، د دین د پوهې نه پاتې کوي، د موز او دس نه پاتې کوي، د ښې عقیدې نه پاتې کوي. د ذهن او دماغ کې بیا اعتراضات او اشکالات د قرآن کریم په باره کې، د دین اسلام په باره کې، ځکه چې په هغې کې هوټول اور دی. او صرف دا نه چې دا تصویرونه دي او معصیت دی، بلکې د هغې انداز داسې دی چې تا نه ایمان سلب کوي. ایمان کله کله پکې داسې حالت راشي په تصاویرو کې، په خبرو اترو کې، چې په هغې کې د مسلمان نه ایمان ځي، دی پوه نشي ایمان ته سلب شوی.
نو زما عزتمند دا همدغه د نضر ابن حارث طریقه ده. د دې نزان بچکول انتهایی ضروری دي. دغه نضر ابن حارث بچ چا په باره کې به اوریدل چې هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم خبره په خې لګېدلې دي اسلام ته مایل کېږي، نو هغه ته بلاړو، هغه ته به چې راشه تا ته دعوت درکوم. نو کور کې به وته پخلې او کو روټۍ به پخپل پخکا او خوراک به پخپل تیار کو او دغه ډمه به وته ګډول او شراب به ورکل خوراک به پیرو خو ودا خده کاغه خده. نن سبا هم دغه طریقه ده. زمونږ حکومتونه او زمونږ حکمرانان هغه يهود او نصارا په خپل لاسو کې واخ هغه شنه باغونه وته وخی دا غي د وجنه د خپل اسلام نوم غشتل د تګران شي، ځان ته مسلمان ویل و تګران شي، نور خبري خلا پرېده، خپل قوم مسلمان ظاهرول و تګران شي، د دین اسلام د عقیده اظهار په هغه مجلس کې دا ویل و تګران شي. هغه ډېر انتهایی د الله جل شانه په خصوصي هغه سره نصرت لکه نن سبا ترکی بادشاہ چې هغه د اسلام نوم په خشان سره والی. یعنی نو هر یو کس د دې وجنه چې داغه د خوراک سکاک مختلف قسمونه دي، مال او دولت، ډالر په مختلفو طریقو باندې، رصد سپلای مختلف اشیاء اغرات للی دا به بنشي، دا لالچ ورکول یا د انجیوز په شکل کې مسلمانانو او عوامو کې مختلف اشیاء تقسیمول، دې سره خپل روب او خپل دبدبا خپل لاس په مسلمانانو باندې کې خللی چې کوم طرف ته وړي چې هغه طرف ته وړي. دا د نضر بن حارث او د مخکنه دار روان دا طریق چې کله پوېږي چې په دې غلط لار باندې خطا کول لا ګران شو او بم ورول آسان کار نه ځکه چاري وسړی مخلخ لکه غم کوي لګیا دي. څومره ملکونه تباہ کړل، افغانستان ته وګوره، عراق ته وګوره، شام ته وګوره، برما ته وګوره، فلسطین ته وګوره، غم کوي او هغه سره دام کوي چې تا ته د دارو په شکل کې په ښه شکل کې چې کوم دینو د زهر واستن لګي، ستا ماشوم ته د دارو په شکل کې د زهر واستن لګي او مختلفو طریقو سره د مسلمان نسل ختمولو کوشش کوي، جسمانی هم روحانی هم. دا د نضر بن حارث په پل باندې پل کې خل هغه طریقه او تاریخ زمون په دې باندې گواه دی، تر اوسه پورې مونږ ویخیونه. نو دې نضر بن حارث به تا مجلس ګرم کو نو بیا به غته وی چې داخله کاغه نو غته به خو نور کو هغه به چې داخله دو په دې طریقه باندې راړو. د په باره کې قران کریم کې آیات نازل شو. څنګه يتخذ لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله فبشره بعذاب أليم. ومن الناس من يشتري لهو الحديث، بعض لوگوں میں ایسے ہیں جو کھیل کی باتوں کو خریدتے ہیں. بعض خلق دا سیدی چیاغا دا لوگ خبر داخلی لهو الحدیث آغا خبری چیاغا تا لهو کے مبتلا کی. حضرات مفسرین وی چې پدې کې هر قسم گیم چې تا د ایمان نه، د آخرت نه، د الله د یاد نه، د بندګۍ نه، د مزنه پاتې کوي، دا ټول پکې داخل دي. کاغه سندري دي، کاغه ټنګ ټکور دي، موسیقي ده، کاغه یو لوبه ده، کاغه شطرنج ده، کاغه یو شی چې ده، هغه سيزونه ټول حرام دي چې تا د الله جل شانه د یاد نه پاتې کوي. دې سره سره چې کوم یو شی دا ټول د دوبړې باجې دا ټول پدې کې داخل دي. قران کریم پدې یو ټکی کې بازي وایي چې دا څوک وایي چې حرام دي. دې سره خو د سړي طبيعت خوشحالي او مسلمان خوشالول دا عبادت ته. نو یاد ساتئ چې دا خبره ډېره خطرناکه دي. دا د ایمان د سلب کېدو خبرې دي چې ته ګناه ته عبادت وې. د انسان په بدن کې الله جل شانه خصيزونه مخېدي او بدی مخېدي. په دې بدن کې نفس هم شته او په دې کې روح هم شته، قلب هم شته. زړه د انسان عقل، روح، قلب دا ستا خره رهنمایي کوي او نفس د انسان غلطه رهنمایي کوي. نفس په بدن کې پروت دی، خو نفس یو داسې قوت ته چې هغه مصیبت او تکلیف نه برداشت کوي. هغه وی چې راحت او خوند او مزه، راحت او خوند او مزه نه دا غړېدل، دا ناچ غانې دا نس خوخي. او د انسان عقل چې سلیم وي او د قلب د روحاني سيزونه قران پاک تلاوت، ذکر، خبره دا چې کوم دینه د انسان عقل او د قلب دا خوخي. نو دا چې خوشحاليږي په دمتوب سره دستا نفس دی. او قران کریم کې الله جل شانه فرمایي چې د نفس اصلاح او کدا دباوک
والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها. تقریبا 11 قسمونه یا 9 قسمونه الله پاک وړلې دي او داغه قسمونه چې الله خوري نو هغه د تاکید د پاره خوري چې دا روانه خبره دا انتهایی اهمه ده، ډیره په غور سره وره او هغه دا قد افلح من زکاها، وہ کامیاب ہوا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، جس نے اپنے نفس کو پاک کیا. دا نفس په ګندګۍ باندې ککړ دی، آلوده دی، دغه ډمتوبونه د ټول ګندګي دا پر رضایل باندې آلوده دی، ککړ دی، متصف دی، د رضایل نه پاک کی. قد افلح من زکاها. نو دې سندر سره د ډمتوب سره پردی زنانه ته کتو سره یو بربند خزه غړیږي دا غي سر ببر دی غي ته کتو سره دا چې خوشحاليږي دا نفس ته، او نفس خوشحالول شیطان خوشحالول لی. یہ نفس شیطان کا پیٹو ہے انسان کے جسم کے اندر. انسان چې څومره ګناه کوي د نفس په وجه کې، او دا د الله جل شانو حکمت ته چې په انسان کې نفس خیر ہے چې انسان کې دا نفس نه وي نو انسان به فرښتہ او نو فرښتې خو مخلوق شته. الله جل شانو مختلف مخلوقات پیدا کړي دي. د انسان لپاره دومره ترقی، د انسان دومره اعزاز، د انسان دومره شرافت، د انسان لپاره جنتونه په انسان کې انبیا راتلل. دا د دې وجې دي چې په دې کې هغه بد لارې چارې هم شته دي، د هغې نه ځان وساتي او په سمه لار باندې روان شي. نو عرض مې دا کول زما عزتمندو چې دغه نضر ابن حارث بدا کول په بدر کې د قید شو او رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو صحابي د لاسه او غالبا حضرت علی کرم الله وجهه داغه د لاسه د قتل شو، دا نضر ابن حارث. نو زما عزتمندو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مکه کې مختلف کافر هغه به مختلف منسوبې کول په هر طریقه د دنیا لالچ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ورکړی دی او يرولې دې په مختلفو طریقو سره اذیتونه ورکړي دي. دغه سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم امت ته صحابه کرام چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کوم امت تیار کو باغی باندې دغه حالات راغلي او د مسلمان کامیابی دا د مسلمان کامیابی دا چې د مصیبت او تکلیف په وخت کې ایمان د لاس نه اونځي او د راحت او د آسایشونو د مزو په وخت کې ایمان د لاس نه اونځي. کله د مزو په وجه ایمان زی، کله د تکالیف په وجه باندې ایمان لړ شي. الله جل شانه دې زمونږ ایمان محفوظ کړي، زمونږ ایمان دی الله حفاظت کوي. واخر دعوانا الحمدلله.